بسم الله الرحمن الرحیم وطلو حضور ته العلماء او ما اوحیا آغا وحی الیک چکیگی تا تا من ربکا من کتاب ربکا دا طرف دا ربستانا لا مبدل لکلماتی دا اللہ قانون نبدلیگی ولن تجد من دونه ملتحدا او نبت عموم ما سوا دا اللہ نبل زید پنا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم تزان عدد کا تزان صبر کا تپزان کی برداشت پیدا کا مع الذين دهاغ کسانو سرا يدعون ربهم جرا بلی رب بالعداوة والعشي پسباو بیگا کی یریدون وجهه دا اللہ رضامندی غواړي ولا تعد عیناک عنهم او تم اړوسترګي د اغینا تريد زینت الحیات الدنیا اتب اراده کې د دې لک خایس د دنیا ولا تطع من عفلنا قلبه او تتابع کی غم د هاغه چا چې د اغي زل مخ کې نه غفلت کې د عن ذکرنا زمنګ د ذکرنا واتبع هواه تابع شوی دی د خواهشات خپلو وکانا امره فرطا او کار د اغي زیاتې کول دی وقل الحق من ربكم او اوایا حق در خپلنا فمن شاء فليؤمن د چا چې اراده وشي ایمان دی وروړي ومن شاء فليكفر او د چا چې خوښه شي کافر دي شي انا اعتدنا للظالمين نارا په تحقیق سره موږ تیار کړی دی ظالمانو د پاره اور احاط بهم سرادقها چې چاپیریږي به د هغې نه هغه پردې د هغې قناتونه د هغې و ان یستغیثو او کله چې دوی فریاد وکړي د تندې نه یعاس بماء کالمهل اوبه څکولی شي په دې اوبو خو په شان د هغه ویلي کړې تانبې یشوي الوجوه چې تختی به سرمنې د مخ نه بئس الشراب ناکار اسکاک دی وساءت مرتفقا او ناکاره ملمستیا دا اللہ پاکوی پیغمبر علیہ السلام پس داغینا چې منگا دا اصحاب کهف مبارکی پورا خبره اکڑا منگا تردی پوری چې داغی دا کلونو او دا رزی غیصاب کتاب قمری و شمسی مو او اللہ پاک دا خبره پیغمبر علیہ السلام تا اکڑا چې حضور کم مقصدی خبره وا اغا د اصحاب کهف هغه په الله باندې توکل او اعتماد چې کومې فضولي خبرې دي نو هغې له توجه مه ورکوه چې دوی وایي دا 3 4 5 شپږو 10 12 نه د دغې ضرورت نشته بس مقصد چې کوم دی نو په هغې کې هغه د الله پاک د طرف نه ستا د نبوت او ستا د رسالت هغه ثبوت را لېږلي او هغه راغلو د دې مسله حل شوه اوس الله پاک د هغې نه پس پیغمبر علیهم السلام ته یو ډېر اهم نصیحت کوي او هغه دا دی چې د مکی بعضې سرداران لکه په هغې کې امیه بن خلف او حسن فزاري چې ازاري غونته انسانو د فزاري قبیلې دی دواړه رالل او پیغمبر علیهم السلام ته یې ووی چې پیغمبر علیهم السلام ستا په مجلس کې تا سره دلته کې د سلمان فارسی د بلال او د حباب بن ارت رضی الله تعالی عنہ غونته کې فقیران کینی او موږ له دې سره خوند نه راکوي چې موږ دې سره یو ځای کینو نو که چرې ته زموږ دپاره د جدا مجلس اهتمام وکړي او هغه جدا مجلس په دې شکل کې چې کوم ټایم کې دی په هغه ټایم کې به موږ نه یو چې کوم ټایم کې موږ یو دی به نه مې لرې کوه خو صرف موږ له مجلس جدا کا نو په دې جدا کولو کې به دا فایده وشي چې موږ به ستا دعوت ته کینو او که چېرې زموږ زړه مطمئن شي موږ به ایمان درو الله پاک پیغمبر علیهم السلام ته فوراً کلام راولېږه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم زما دا لږ عزت هم په دې سود نه دی د کافر دپاره عزت نشته کافر به همیشه بې عزت او کافر له چې څوک عزت ورکوي اب ورسره بې عزته کېږي دا د الله پاک د طرف نه یو ښکاره کلیه راله چې کافر له به عزت نه ورکوي اب همیشه بې عزته ساتي د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه په وخت کې
د حمص گورنر چې کوم ابو موسی اشعری رضی الله تعالی عنہ هغه ځان سره یو مشیر مقرر کړو یا موږ به ته سیکرټري وایو د نن سبا زبان کې عیسایو چې کله هغې د حمص دوره کوله عمر رضی الله تعالی عنہ نو خلکو ورته ووایي چې د دې سیکرټري جي عیسائی دی عمر رضی الله تعالی عنہ ته نه تپوس وکړو په دې کې څه چل دی هغه ورته وایي چې دا سړی ډېر ایکسپرټ دی او ډېر زیات تیز ذهن والا دی او زما په کمانډ کې دی هېڅ مسله هم نشي کولی خو زه ترې د مسلمانانو دپاره فایده علم او د په شانتې کس ما ته بل نه میلاویږي نو عمر رضی الله تعالی عنہ ورته وایي که دی مړ شو نو څه به کې بیا به خود چې کوم دی نو وایي زه چې ته ریپلیسمنټ کوم نو وایي چې مړ شي ریپلیسمنټ یې کوې نو وایي اوس یې وکړه که نه وایي دی فورا لرې کړه هغه یې فورا د هغه ځای نه لرې کړو وی الله پاک وایي چې دا بې عزته دی نو تا څنګه دی د عزت په ځای کېنولی دی نو دلته کې الله هغه فورا هغه لرې کړو عمر رضی الله عنه د هغه بهانه ونه منله هغه ته یې وایي که هر څومره قابل دی خو چې دې مړ شي نو څه به کوې نه وتې بیا به ګورم بل کس وي اوس وګوره کافر له به داسې عهده نه ورکوي چې هغه د هغه د عزت دپاره او په هغې باندې د هغه مرتبه او په هغې باندې د هغه درجه اوچتېږي دلته کې هم الله پاک د هغې صرف دا مجلس جدا کېدل دغه لږ عزت د پیغمبر علیهم الصلاة والسلام په خوا کې خو ډېر عزت و خو لکه د هغې په نسبت دا لږ عزت و الله پاک وی نه پیغمبر علیهم الصلاة والسلام واتل ما اوحی الیک من ربک حضور تو واتلو تو اولو ما اوحی الیک من کتاب ربک هغه وحی چې تا ته کېږي د کتاب د رب نه چې کتاب نه مقصد سره لوح محفوظ نه تا ته ټایم په ټایم راځي لا مبدل لکلماته د الله پاک په نظام او په اصول او په قانون کې ګورې تبدیلی نه راځي ولن تجد من دونه ملتحدا او که چېرې چا کوشش وکړو چې تبدیلي پکې راولي چا کوشش وکړو چې د خپلې مرضۍ مطابق کېږي چا کوشش وکړو چې اونچ نیچ پکې راولي نو ګورې ما سوا د الله نه د فنا ځای نشته الله ته به ځي او الله به ترې نه تپوس کوي واصبر نفسک مع الذین یدعون ربهم او ته ټایم ورکا موږ به اسانه معنی وکړو ته ځان صبر کا یعنی ته ټایم ورکا تو وخت ورکا هغه کسانو ته یدعون ربهم بالعداوة والعشي چې هغوی خپل رب ته طلب کوي خپل رب بلي په هره موقع کې که سبایي که بیګایي یریدون وجهه او د الله پاک رضامندي غواړي ولا تعد عیناک عنهم او ته مه اړوه سترګې د دي نه یعنی پیغمبر علیهم الصلاة والسلام ته دي لا په زړه کې دا خبره مه راوله چې دي ته احساسي کمتري وشي دي کمپلیکسز کې پرېوځي چې دی وایي ټول دین اسلام کې دا اونچ نیچ شته نه سیده ردی خیال عمرانشی ته بالکل ولا تعود عیناک عنهم تر دینا سترګې ماړه ته دیله توجه ورکا تريد زینت الحیات الدنیا ته به اراده کې داسې کیدی شي چې زما پیغمبر اراده کی لږ غونده زینت د دنیا پیغمبر علیهم الصلاة والسلام په اصحاب صفه کې یو صحابي وفات شو او د هغه په جیب کې یو درهم پیغمبر علیهم الصلاة والسلام ورته وایي د اور دا لمبه زما د صحابي جیب ته څنګه راله پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه درهم ته لمبه وی زما د صحابي جیب ته اور دا لمبه د کوم ځای نه راله زما د صحابه او د زړه کې خو به د دنیا مینه نه صرف د آخرت مینه به وي الله پاک وایي پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته به اراده کې لږ غونته ښایست د دنیا چې ته وایې چې د سردارانو کې ایمان راوړو نو په دې سره به د مسلمانانو هغه دغه چې کوي طاقت ته تقویت ملو شي ای به مستحکم شي په دې نه مستحکم کیږي ولا تطع ته تابعداري مه کوه من اغفلنا قلبه عن ذکرنا د چا زړه چې په غفلت کې زمونږ د یاد نه دا کافران چې دي صرف تاله دوکه در کول غواړي دی د مسلمانانو په ذهن کې د دین اسلام په باره کې شکوک و شبهات پیدا کول غواړي پیغمبر علیهم الصلاة والسلام ردی مه تابعدار کېږه واتبع هواه دې د خپل خواهشاتو تابع دي وکانه امره فرطا او د دې خو کار زیاتې کول دي افراط و تفرید موږ عام تلفظ کې وایو د دې وکانه امره فرطا او دې چې کم کار کوي زیاتې کوي وقل الحق من ربکم دې ته حق بیان کا بس د الله پاک د طرف نه وته ښکاره خبرې وکړه ښکاره خبره څه ده چې د دې د اوږو نه چې کم دی نه زموږ پښتانه وایو تبرګي پرېوځي فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر د چا چې اراده وشي خو ایمان دې راوړي ایمان
هغه د دې ضرورت ته ایمان ته د دې ضرورت نشته د دې خپل ضرورت دی ایمان ته یعنی دی با دین پسې کیږي دین دی پسې کیږي نه د دین ضرورت نشته دین مجبور نه دی نو که چېرې د دې خوښۍ د خپل فایدې او د خپل درجاتو د عزت لپاره د ایمان راوړي ومن شاء فلیکفر او که اراده وشي کافران دې پاتې شي د الله پاک دین په دې باندې اوچتېږي او ښکته کېږي نه انا اعتدنا للظالمین نارا موږ خو د ظالمانو دپاره د مخکې نه اور مقرر کړی دی د هغوی دپاره خو سزا ده احاطه بهم چې هغه به د دې نه چاپېرېږي دی به گرفت کې راولي دی به ګیرئ سرادقها هغه پردې د هغې یعنی لکه څنګه چې موږ غم او خادي کوو او د هغې دپاره موږ د یو ځای نه هغه قناتونه چاپېره کړو څه وته وي هغه پرده ترېنه چاپېره کړو چې د بار ماحول نه هغه موږ را جدا کړو د دې نه به هغه پردې د اور پردې هغه پردې به ترېنه چاپېرېږي وان یستغیثوا یعاصوا بماء کالمهل وان یستغیثوا که دوی فریاد وکړي د تندې چې موږ له دې اوبه راکړی شي نو یعاصوا بماء دی باندې به د دې فریاد رسي به وکړي شي په داسې اوبو کالمهل او مهل ویلی شي هغه د تیلو په ویښ کې چې کوم خیرې پاتې شي چې په اردو کې هغې ته تلچټ وایي په دا کې ورته پښتو کې ورته موږ خیرې وایو د تیلو هغه میل چې هغه تیلو اترسخولی شي او په ویښ کې میل پاتې شي دا به د دوزخیانو د هغه وینو زو هغه میلي چې یشېدلي به وي یشوي الوجوه چې د دې سرمنې به راغونډئ څه به یې راغونډئ د هغې صرف هغه بړاس چې پرې لګي نو سرمنې به یې راغونډئ دسکو خو به ني خو چې صرف د هغې هغه بړاس پرې لګي دوی له به سرمنې راغونډئ الله وایي دا به د دې څکاک وي وبئس الشراب ډېر ناکاره څکاک دی الله ورته ناکاره وایي نو چې الله یې اوسې ته ناکاره ووایي نو د هغې نه لویه سزا څه کیدی شي یعنی مقصد څه دی الله وایي د دې معاملات ګډوډ دي د دې معاملات خراب دي دوی په هر یوه خبره کې دوکه ده چې په ظاهري خو دي دا ته وایي موږ له مجلس جدا که موږ به کینو خو د دې د زړه خبره څه ده د دې د زړه خبره دا ده چې دوی دا دین اسلام په دې باندې شکمن کي چې دین اسلام کې هم د خواصو دپاره جدا او د عامو خلکو دپاره جدا ځای دی نو لکه څنګه چې موږ به ووایو نن سبا مسلمانانو کې داسې خلک دی چې د هغې معاملات هغه دوه رخه دي هغې وایي به یو څه کوي به بل څه او داسې خلک دی بګې چې په خپل امام په خپل هغه مولا هغه سره به معاملات خرابي هغه سره به خبره یو شانتي کړي کوي به بل شانتي شه پسې سجده لګي نو چې د هغه نه سترګې نه سوځي نو زه وایم د داسې سړي به بل چا سره څه معاملات وشي نن سبا زمونږ معاملات دې حد ته را رسېدلي دي الله پاک وایي پیغمبر علیهم الصلاة والسلام وساءت مرتفقا او دا ډېره ناکاره مېلمستیا ده ډېره ناکاره فریاد رسي ده دي چې د دې هغه فریاد رسي موشي نو په هغې کې هم د دې دپاره یو ښکاره عذاب او ښکاره سزا ده بسم الله الرحمن الرحیم واتل ما اوحي الیک من ربک حضور اولول په دې باندې هغه وحی چې کېږي تا ته د کتاب د رب نه لا مبدل لکلماته تبدیل نه راځي په قانون د الله کې ولن تجد من دونه ملتحدا وبه نه مومې ته ما سوا د الله نه ځای د پناه واصبر نفسک مع الذین او حضور ته توجه ورکړه هغه کسانو لره یدعون ربهم بالعداوة والعشي چې هغې رابلي خپل په سبا او په بیګا کې یریدون وجهه هغې اراده لري د رضا د الله ولا تعد عیناک عنهم تسترګې ماړه و د هغې نه ترید زینت الحیات الدنیا ته به اراده لري د ژوند د دنیا ولا تطع من عفلنا قلبه عن ذکرنا او تابعداري مه کوه د هغه چا چې د هغه زړه غافله شوی دی زموږ د نصیحت نه واتبع هواه او تابع شوی دی د خپلو خواهشاتو وکانه امره فرطا او د هغه کار زیاتۍ کول دي وقل الحق من ربكم حضور حق وته ورسو د الله ر طرفنا ومن شاء د چا چې خوښ شي فلیؤمن ایمان دی وروړي ومن شاء د چا چې اراده وشي فلیکفر کفر دی وکړي انا اعتدنا للظالمین نارا په تحقیق سره موږ تیار کړی دی ظالمانو دپاره اور احاطه بهم چې ګیرئ به دي لره سرادقها فردې په شان د فردو وان یستغیثوا او که دي فریاد وکړي د تندې یعاصو فریاد رسي به وشي بماء په داسې اوبو سره کالمهلو چې هغه به کالمهل په شان د اوسپنې یا هغه به په شان د تانبي یشوي الوجوه چې هغه به غورځئ سرمنه د دي بئس الشراب ناکاره څکاک دی وساءت مرتفقا او ناکاره مېلمستیا ده